لیول نه واخله هغه سینیر لیول پورې، هغه د زموږ په نام، د دفتر په نام، د کچن په نام، د زما په نام، هغه چرته هم څه خبره کوي چې شی هم هغه مطالبه کوي، نو دوی د ورته وایي دوی د خپل ځان سره رزسټنس پیدا چې دا سړی دا افسر تاسو په نام باندې دا غوښته شروع کړې دي، نو داسې بیکاري سړی چې کم دی ان شاء الله ته به ګورې اب زه چرته په چوک باندې کینوم د نوکري نه به فارغه کوم، اب به خیرات غواړي که خیري جي. پیارو صاحب په نمبر رابطه کولی شي، ما سره چې ستړي مسي کوي چې لاس را سره میلاو کوي، راځي په هغې سي چې یو داسې وړوکی غوندې تعویزي او د دغو ګندګیرو نوماني پکې چې هغه پولیټیکل داسې چې د ګرجز نه وي، پرسنل ګرجز نه وي، او صرف انما الاعمال بالنیات، نیت یې دا وي چې بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. قدرمنو، په دا وخت زه موجود یم په ضلع کوهاټ ډي پی او صاحب افیس کې، او را سره په خوا کې تاسو کتلی شئ چې د تعارف هیڅ قسم محتاج نه دی ډي پی او کوهاټ شفیع الله ګنډپور صاحب. غواړم چې په وړو الفاظو کې د خپل تعارف تاسو سره په خپله باندې وکړي چې کومې علاقې نه د تعلق دی او کوهاټ ته د راغلی د موږ ورته ستړی مه شئ او هرکلی وایي چې خپل تعارف د تاسو سره په خپلو باندې شریکي سرجي د وخت راکولو چې کومه شکریه ادا کوم هغه به کومه شي. ډېره مهرباني سید خان، ډېره مهرباني، شکریه. زه جی شفیع الله ګنډپور، موږ ساده ګنډپور یو، ساده پښتانه، د موږ تحصیل کلاچی دی، کلی مو مډی دی، او ډېر اسماعیل خان ضلع سره تعلق لرم. چې ډېره مهرباني سرجي. څنګه وګورو کوهاټ ته تاسو راغلي یې، دا حالات چې کوم دی داسې چینج شوي دي مکمل، هغه که پولس دی هغه که اولس دی، ټول داسې مکمل، څوک خوشحاله دي ډېر زیات او څوک داسې کټ وټ دي چې هلکه دا کوم سړی راغلی دی. د دې متعلقه څه شریکوي، څه وایي؟ ډېر بهترین سوال مو کړی. لکه اختیار خو د خدای د ذات دی سید خانه، د زموږ ذمهداري ده. مخکې موږ ته آی جي صاحب موزم جا صاحب، موزم جا انصاري، آی جي خیبر پختونخوا، هغوی د وزیرستان ذمہداري راکړې وه، بیا د کرک ذمہداري راکړه، اوس د کوهاټ ذمہداري راکړه. د کوهاټ یو خپل حیثیت دی، موږ د صدرن ډسټرکټ سنگھار دی. کوهاټ یو غټه ریسپانسیبیلیټي ده، اختیار د خدای د ذات دی، ریسپانسیبیلیټي یې موږ ته راکړې ده. نو اوس به انشاءالله تاسو ګورئ چې کوم عزتداره خلک وي، چې کوم عزتداره افسران وي، عزتداره کمیونټي وي، هغه به خوشحاله وي موږ په راتلو باندې، هغوی ته به عزت میلاویږي. او که د چا منفي سوچ وي او کریمینل خلک وي او داسې غلطه اکټیویټیز چې هغوی انوالو وي، هغوی به ډېر په تکلیف وي انشاءالله. جی واقعي چې که د ډي پی او کوهاټ چې کوم خپل پیج دی دا وګورو، ډېر خلک په تکلیف هم دي او ډېر خوشحاله هم دي. حادثې معاملې چې کومې په کوهاټ کې را روانې دي څه لږې ډېرې، زه به داسې وایم ډېرې، خو انشاءالله چې ستاسو په راتلو او د نوم په اورېدلو باندې هم صبر شوي دي او کنټرول شوي دي. له خیره نوم خو د خدای زورور نوم دی، غټ نوم د خدای دی. موږ خو کمزوره انسانان یو، خو انشاءالله فارمولا مو ډیره ساده ده. تاسو په توسط سره د کوهاټ چې کوم غیور خلک دی هغوی ته وایو چې دا لږ خلک، دا چند خلک چې کوم دي په محلې سي دي، په یونین کونسل سي دي، په ضلع سي دي، خو هغه هم د کمیونټي حصه دي. موږ دا غواړو چې کومه دا زیاته کمیونټي دا دومره عزتدار خلک دي، کاروباریان خلک دي، دومره ششه قومونه پکې غیرتمند قومونه پراته دي، هغوی چې په موږ باندې اعتماد وکړي او بیا د زموږ نیت ته وګوري او بیا موږ مهنت وکړو، انشاءالله خدای به نتیجه راکوي. دا لږ خلک چې کوم دي دا به ډېر زر صفا کړو او د کوهاټ سنگھار چې کوم دی په هغه باندې به چرته هم داسې ټکی نه لګېږي انشاءالله. جی یو غټ او ورکوټ ادوانه سوال، کوهاټ چې کوم مقامي پراپرټي ډیلرز دي داسې، د دې نه علاوه کوهاټ چې کوم خپل خلک دي هغه د څه تانونه څه موبایلونو نه ګیله کوي چې یاره د ډي پی او صاحب په نوم باندې دوی راځي، کله موږ ته وایي چې یاره جي موږ ته ټوپکې راکړئ، کله وایي چې یاره جي موږ ته دونه پیسې پکار دي تاڼې مرمت پې کوو، کله وایي چې یاره جي موږ ته دا کار پکار دی. آیا دا ستاسو حکم دی یا هغه سچو هغه ایکس وائی زیډ په خپل ترو باندې ځي او دا کار کوي؟ ګورئ جي لاس ګوتې برابر نه دي. چې کله موږ خپل کور اول ټیک نه کړو بیا به نور کوهاټ ته موږ څنګه ګورو. جی تاسو په توسط سره زه وایم چې زما خو نمبر پبلک دی، د خپل پی آر او یو واتس اپ نمبر مو ورکړی دی. نو نن دا ټول د کوهاټ غیور عوام دا واروي، کا کاروباریان دي، کا هغه تاجر، هغه نور د موږ عزتمند خلک دی واروي چې ډي پی او الحمدلله چې دلته راغلی دی. ماته خپل منډیټ پته دا یم پبلک سروینټ د کوهاټ پبلک ته به موږ د صفا نیت سره له ایمانداري سره خپل سروسز پرووایډ کوو. او که چېرته پولیس والا
کانسټیبل نه واخله هغه سینیر لیول پورې، هغه د زموږ په نام، موږ د دفتر په نام، موږ د کچن په نام، د زما په نام، هغه چرته هم څه خبره کوي چې شی هم هغه مطالبه کوي، نو دوی د ورته وایي دوی د خپل ځان سره رزسټنس پیدا کی ما سے او په کوهاټ په کمیونټي سے به ان شاء الله هیڅ قسم فاصله نه وي. دوی د صفا ورته وایي چې لږ ویټ وکړه چې ډي پی او صاحب نه کنفرم کو، نو زما دفتر نمبر، ما موبایل نمبر، زه خو یو عام ګنډه پورم، ساده ګنډه پورم، د زړه دروازې هم کلاو دي، دفتر دروازې هم کلاو دي، ماته د ریسی ماته دی وایي چې دا سړی دا افسر تاسو په نام باندې دا غوښته شروع کړی دي، نو داسې بیکاری سړی چې کم دی ان شاء الله ته به ګوره اب زه چرته په چوک باندې کینوم د نوکری نه به فارغه کوم، اب به خیرات غواړي که خیری جی. ډیره مهرباني. یو اخره تاسو کوم چونکه د خلکو هم ټایم دی، خلک هم راځي تاسو سره ملاویږي، د ورځې شروعات ته دا خبره کلیر کټ عوام ته هم ملاو شو، پولیس چې کوم افیسرز دی هغوی ته هم ملاو شو. یو بهترین پیغام دی د دې نه علاوه چې مطلب د کوهاټ کم کمیونټیز دي داسې چې کم منشیات فروش به زه ورته ووایم، آیس فروش زه ورته ووایم، تاسو خو سټارټ کې هم دا کولم پیغام پرېږدولی هغوی ته چې یاره جي ډي پی او طرف نه به تاسو ته هېڅ قسم بالکل لکه رعایت به نه کېږي، خو د ده نه علاوه چې کوم هغه خلک دي چې منشیات فروشي کوي د سره ملاو دي، او هغه زه به داسې ووایم چې لږ ډېر کېدای شي سرکار هم ورسره ملاو وي، هغوی ته خپل یو آخري پیغام جاري کړي د خپرونې اختتام کوي. ګورئ هغه که په کمې لبادې سې دی، که هغه چېرته خدا نه خواسته موږ په کې منشیات فروش فیسیلیټیټ کوي، که په کمیونټي سے دی هغه منشیات فروش فیسیلیټیټ کوي، نو فیسیلیټیټر از مور ډینجرس دین ټیرریسټ چې پرده په اچوي پټۍ یا شیلټر ورکوي، که په وردۍ سے دی که په سپینو جامو سے دی، هغه د منشیات فروش نه هم ما دپاره ډېر بد دی، او چې زه بربند کم د هغه انجام به بیا دومره بد وي چې لباده څه قسم وي، انشاءالله لباده به جنې کوزو چې ولې عزتداره دی نو د عزت کار به کوي، او چې د بې عزته سړي سپورټ کوي بیا د منشیات فروش چې کم د موږ معاشره، د موږ نسل، د موږ کوهاټ فیوچر، موږ د کوهاټ ټیلنټډ خلک د هغوی ګورئ اولاد چې کم دی هغه د پیرنټس انویسټمنټ ده، او هغه پیرنټس دا نه غواړي چې د موږ بچی د آیس سے مبتلا وي، کله هم سوال هم نه پیدا کړي چې دغه باندې د موږ داسې نظر دی که هغه په کمې لبادې سي وي، که په کم شکل سي وي، انشاءالله تاسو به ګورئ په یوې هفتې سي چې کم تاسو چینج ولیدی، دا چې څومره ورځې د موږ ریسک لیکلی دی تاسو به ګورئ د دغه به موږ بالکل اپریشن کلین اپ کوو انشاءالله جی. خلک د پی آر او صاحب په نمبر باندې افیشیلي رابطه کولی شي، که څوک منشیات فروش هغه ته مخته راځي یا داسې چې کوم آیس فروش وي دا رابطه کولی شي پی آر او صاحب. پی آر او صاحب په نمبر رابطه کولی شي، ما سره چې ستړي مسي کوي چې لاس را سره ملاو کوي راځي په هغې سي چې یو داسې وړوکی غوندې تعویزي او د دغو ګندګیرو نوماني پکې چې هغه پولیټیکل داسې چې د ګرجز نه وي، پرسنل ګرجز نه وي، او صرف انما الاعمال بالنیات، نیت یې دا وي چې خپل نسل نه خرابوم، د زندګي اننګ روان دی، روز یوه ورځ ختمیږي، خپل 63 سال چې کوم د موږ ټارګیټډ ایج دی رسول کریم صلی الله علیه وسلم وال هغې ته د حساب وکړي او رای دې سي ما سره د لاس ملاو کړي، تاسو ټرسټ د موږ نیت محنت او د خدای په لاس د نتیجه ورکځئ صاحب. هغوی نوم به سیو وي، هغوی نوم به چاته پته نه لګي چې په چا اعتبار نه کېږي، ما سره د لاس ملاو کوي او یو کاغذ دې راکوي، زه به په سترګو سې شکریا ادا کوم، او انشاءالله چې زه ویریفای کم چې دا سړی ککړ دی او دا لعنتي دی او دا معاشره خرابوي، ته به په کوهاټ سې نه ګورې اورکزی خان، انشاءالله یا به موږ یو یا به دوی وي. زیاته مهرباني د وخت راکولو سرجي یو جهان مننه. قدرمنو ډیره زیاته مننه کوم د خپل ګران قدردان ډي پی او صاحب شفیع الله ګنډپور چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ ته ټایم راویستو چې کومه شکریا ادا کوم هغه د کمیږي، خو یو کولاو پیغام دی هغه سرکاري، هغه مطلب پولیس ته، هغه اولس ته، هغه منشیات فروش ته، هغه ګندګیرو ته کچرې هغوی د معاشرې خلاف قدم اوچتوي، هغوی ته د پولیس کولاو پیغام دی چې هغه د خپل ځان خپله قبله دی درسته کړي، که نه وي ګنډپور صاحب وایي چې زه د دوی قبلې درستولو دپاره راغلی یم، چې هر چېرته وی شاد و آباد اوسئ، او که داسې څه غلطي مخې ته درځي د پی آر او صاحب په نمبر هم تاسو رابطه کولی شئ، د ډي پي او کوهاټ په پیج باندې چې کوم شیر دی، د دې نه علاوه ډي پي او صاحب سره تاسو پرسنل کې خپل تعویض بندولی شئ، لاس هم ملاولی شئ، چې هر چېرته وی شاد و آباد اوسئ، د خپلې معاشرې د خپل ځان ډېر خیال وساتئ او خپل کوهاټ، خپل امن، خپل علاقه سیف کړئ. شاد و آباد اوسئ. بیا درته وایم خوشحال اوسئ چې کوهاټ ته داسې ښایسته افسران راځي، نو موږ به دوی ته هرکلی وایو، د لوی الله په امان درته کومه چې هر چېرته الله مو ژوند په خوشحاله او په ښه طریقې سره کړه. ډېره مهرباني، د لوی الله په امان.